اسلام فرمایل چې د شوال د میاشتې سنت عمل یو خدای شپږ روزې شوي بل سنت عمل په دې میاشت کې نکاح کول دي واده کول دي نو چې کوم کسان داسې وي چې هغه واده کول غواړي نو په سنت د عمل وشي په میاشت پسې کوي رامخ کیږي په کوم نوجوانان داسې وي چې هغه نکاح کول غواړي په سنت د عمل وشي چې دوه میاشتې پس ولا نور ګرځي او کوي والا د اوس نه دی ولا څوک کوشش شروع کړي او دا خبره مخکې محسوس او تیرې کړې ده پلاران اکثر داسې وي چې هغه عزت پاتې وي بالکل نو تپوس نه کوي حالان کې شریعت ته ویلي دي چې جنایت بالغ شو او هغه بالغ شو دغه د نکاح بندوبست کوه زمون یو غلط سوچ دی د مور او پلار یو غلط سوچ وي موږ وایو زیبا ګټي ځان لا جوړي ځان مرام سکي د هغې نه پس به بیا بندوبست کوو د هغې نه پس به بیا بندوبست کوو حالان کې پلار څه ته وایي دا خو د پلار ذمه داري ده چې دی پوه شو چې دا زما زوی بالغ دی زما زوی بالغ دی نو کوشش ولا شروع کړه رازق الله تعالی دی الله به ورته خپل رزق ورکوي رازق پلار نه دی شریعت تا ته ویلي دی هر چا له واده مه کوه هغه چا له واده وکړه چې کم از کم سبا له ځان او ښځه ساتلی شي خو چې یو کس نوجوان دومره حد کړي چې آرام سره کولی شي تا له پیسې ګټي او هغه به عمر په دې کې تېر کړي چې هغه به بهر ځي او هغه به دوبۍ ته ځي او هغه به نوکري کوي او بعضې مشران ویل چې موږ یې خو وخورو د هغې نه پس به له واده وکړو بیا خو بس ښځې لګوي نو واقع ښځه نه لګوي نو دا د مور او پلار ذمه داري ده چې دی څوک وي دی د خپلو بچو په وخت باندې د خپلو بچو په وخت باندې د نکاح بندوبست وکړي